ټول نه لوی کرامت هغه دا چې د یو مسلمان ژوند د سنت مطابق تیر شي دین لوی کرامت نشته یو سړی چې د سنت خلاف رواني او د ظاهر د شریعت او د سنت خلاف او دی په هوا کې الوزین دا شیطان دا بزرګ نه دی ټول نه لوی بزرګ او الله ولا کس هغه دی صاحب کرامت بزرګ هغه دی چې دا 24 غنټې ژوند د سنت مطابق دا لباس دا اخلاق دا معاملات او دا گفتار دا لین دین دا هر څه چې کله د سنت مطابق شي د دین لوی کرامت او لوی بزرګي انشته ولهذا مولانا شفری تعالی رحمۃ اللہ علیہ د ژوند چې کله موازنه وکړي شي تقریبا 1400 کتابونه سوار له 100 کتابونه هغه لیکل شوی دي او د ژوند حساب لګول شي او د کتابونو حساب لګول شي ژوند هغه عمر هغه لمحات او شپې ورځې کم راځي کتابونه ډېر ښکاري تقریبا علماء فرمایي چې دا هغه کرامت د وخت هغه برکت چې الله تبارک وتعالى کم دي ورکړي او یو علم دی چې هغه ته ارکان اسلام عقل کې نظر مې چې څه ته وي یعنی دا او د اسمو کو یو شرعاً د شریعت حکم دی عقلاً په دې کې څه کمال دی غسل چې کله احتلام شي جنابت شي غسل فرض په دې کې یو د شریعت حکم دی چې غسل کوي عقلاً په دې کې څه کمال دی او د عقل په نظر کې دا په ټوله دنیا کې د اسلام په تاریخ کې دریو فقهاو دریو محققین او دریو مصنفین په دې باندې قلم اوچت کړي ارکان اسلام عقل کې نظر باقي کې دوه عرب علما دي چې به کم شریعت موږ حکم راکړي د عقیده توحید دی عقیده رسالت دی عقیده معاد قیامت دی وغیرہ وغیرہ د دې عقلاً د دې حکمت په دې کې څه دی باندې درې مصنفینو کتاب قلم اوچت کړي دوه عرب دي او یو چې مولانا شفری تعالی رحمۃ اللہ علیہ هغه کتاب اشتمو سره ارکان اسلام عقل کې نظر میں او بر صغیر پاک و هند کې په ټولو کې وړاندې مصنف هغه د مولانا شفری تعالی رحمۃ اللہ علیہ په دې باندې قلم اوچت کړي او د دین اسلام یو حکم د عقل په نظر باندې هم ثابت کړي شریعت خداوی چې موږ کوا عقل هم د تقاضا کوي چې موږ په دې طریقې سره کوا چې کله د او د ضرورت شي نو چرندام کوا شریعت خداوی عقل هم د خبرې تقاضا کوي وجه صدا زغ وجوهات په هر حال د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سنت مطابق د کېدل را پاسېدل خوراک اسکا